بسم الله الرحمن الرحیم. د محرم الحرام میاشت روانه ده. زه به ستاسو په مخ کې نن د 10 محرم فضیلت بیانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې په 10 محرم باندې روژه ونیسي نو الله جل جلاله به د دې انسان د تیر شوي کال ټول ګناهونه معاف کړي. او بیا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې په 10 محرم الحرام باندې په خپل اولاد باندې او په خپل بچو باندې په رزق کې فراخي وکړي، یعنی د عام معمول مطابق چې کومه خرچه منګه کوو او کم سالن وغیره په هو د هغې نه علاوه چې منګه خرچه وکړو او په رزق کې لږه فراخي وکړو نو الله جل جلاله به د دې انسان ټول کال په رزق کې فراخي کوي او په رزق کې به ورته برکت اچوي. او د دې خبرې صحابه کرام باقاعده تجربه کړې ده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د دې خبرې باقاعده موږ تجربه کړې ده او دا بالکل صحیح ثابته شوې ده. او سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمایي وی د دې خبرې تجربه موږ 50 یا 60 کاله کړې ده او دا بالکل صحیح ثابته شوې ده. نو 10 محرم الحرام را روان دی. د نبی علیه الصلاة والسلام په دې ارشاد باندې موږ عمل وکړو او دا موږ نور مسلمانانو ته هم ورسوو.